بلا مسله دی پېشمنی متعلق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پېشمنی متعلق فرمایي، مسلم او بخاری شریف حدیث ده، تصحروا فإن في السحور برکة. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو پېشمنی کوئ ځکه پېشمنی کولو کې برکت ده. برکت دا معنا پدې کې دنیوي برکت هم شته، پیدا بګشته چې انسان د روزي پنیولو کې دته قوت حاصلی. بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې عمل کول دي، په دې وجه انسان ته د آخرت اجر او ثواب هم ملاویږي. نو پېشمنی کول سنت یو مستحب عمل ده او پېشمنی په آخري حصہ کې کول هم مستحب دي. اگر که یو انسان خوراک ته زړه نه کیږي خو بیا هم مستحب ده چې پېشمنی وکړي. که پوره خوراک نه کړي نو یو څو کجوري وخوري یا سوبوس کی. ځکه علامه بدرالدین عینی رحمه الله د بخاری شریف شارح فرمای، قال قاضی عیاض اجمع الفقهاء على ان السحور مندوب الیه لیس بواجب. فقها په دې باندې اجماع ده چې پېشمنی کول دا یو مستحب ده، واجب نه دي. همدارنګه امام نووي رحمه الله فرمای اجمع العلماء على استحبابه وانه ليس بواجب. علما د پېشمنی په مستحبواله باندې اتفاق کړي او په دې هم اتفاق ده چې پېشمنی واجب نه ده بلکې مستحب ده، بنده ته الله پاک په ثواب ورکړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو پېشمنی کوئ، په دې پېشمنی کې برکت ده، دنیوي برکتونه هم پکې دي او اخروی برکتونه هم پکې دي. مسند احمد یو حدیث مبارک دا غدا پیغمبر علیہ السلام فرمائی السحور اکلہ برکت فلا تدعوه. پیغمبر علیہ السلام فرمائی پېشمنی خوراک کول کې برکت د دامه پرې دی. ولو ایجرع احدکم جرعه من الماء فإن الله عز وجل وملائکته یصلون علی المتسحرین. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې پېشمنی خوراک کې برکت ده، نو لہذا تاسو پېشمنی م پرې دی. اگر چې تاسو کې یو کس ته دی اوبو یو ګوټ کول یو غړوب کول هم نصیب شي نو بیا د هم مقصد دغه یو ګوټ اوبو پېشمنی ادا کوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله پاک او د دې ملائکه د الله تعالی په پېشمنی کوونکي باندې رحمتونه نازلوي. رحمتونه د ملائکه نازلېدل دا چې ملائکه د ته دعا کوي، نو پېشمنی کوونکي باندې الله پاک رحمت را نازلې او ملائکه ورته دعا کوي. نو کچېره مثال په تور یو بنده وای چې ماته د ملائکه دعا وکړي د مغفرت د بخښنې، نو پېشمنی کول پکار. اگر که زړه ته سن کیږي او ګټو بده اوس کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې پېشمنی م پرې دی. هغه یو قصه خلک کوي وي خزه او خاوندو، نو خاوند په پېشمنی ته پاسه د روزه بینه نیوله، نو خزه سوچ کړه چې اسیم روزه نه نیسي نو پېشمنی له سلا پاسو، نو یو پېشمنی 500. سبا کور والا ته غوسه چې ظالم لوري زه د پېشمنی له ولا 500 ویا سم روزه نه نیسي کنه. نا خاوند ورته چې دومره کافر خونیم چې پېشمنی بم نو کوم پېشمنی حکومت. نو مطلب دا چې پېشمنی کې یو قسم برکت ده. پېشمنی خو چې روزه ور سره ونیولې شي نو بې روزي پېشمنی ته خو برکت نشته. همدارنګه ابو داود شریف حدیث ده، صحابي ارباز ابن ساریه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دعانی رسول الله صلی الله علیه وسلم الى السحور فی رمضان. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان کې زه پېشمنی خوراک ته مطلب دا راو بللم او راته فرمایي چې هلم الى الغداء المبارک، راشه دې برکتناک خوراک ته. او صحابي فرمایي پیغمبر علیہ السلام راته فرمایي چې دا برکتناک خوراک اوخره. نو پېشمنی کې خوراک چې کم کیږي هغه ته پیغمبر علیہ السلام برکتناک خوراک ویلې ده، برکت والا خوراک ویلې ده. نو پېشمنی کې برکت ده. یو بل روایت کې دا راځي دیو صحابي نه را نقل چې دخلت علی النبی صلی الله علیه وسلم وهو يتسحر. صحابي فرمایي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تشریف راوړو چې قتل میں پیغمبر علیہ السلام پېشمنی کو. نبی اسلام فرمایي انها برکت عطاکم الله اياها فلا تدعوه. الله پاک تاسو ته پېشمنی درکړه دی، پېشمنی کې برکت ده، پېشمنی تاسو م پرې دی. بل یو حدیث مبارک کې راځي چې پېشمنی کې یو برکت او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پېشمنی کوون کې لپاره دعام کړی ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سه دعا کړی یرحم الله
متسحرین. الله تعالی دې په پېشمني کوونکو باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم وکړي. نو چې پېشمنۍ کول دومره لوی اجر ده، دومره لوی ثواب ده چې پېشمني کوونکي باندې رحمت نازلېږي او ملایکې ورته دعا کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته هم دعا کړې ده. او پېشمنۍ نورم روجې ته یو برکت خیر دا ورکړي چې څوک پېشمنۍ کوي نو هغه باندې بیا ولږه نه لګېږي، تنده نه لګېږي. نو پېشمنۍ کول پکار دي. د خیرونو برکتونو میاشت ده او خوراک هم ستا په ثواب باندې خورې په خپله ځان مړی په خپله ملایکې درته دعا کوي، خورې په خپله او ځان مړی په خپله اوبه موسکې پیغمبر علیه السلام درته دعا کوي چې الله دې په تا باندې رحم وکړي. خوراک هم کې او مقصد دا چې دعا هم د پیغمبر علیه السلام، خوراک هم کې دعا د ملایکې. او پیغمبر علیه السلام فرمایي برکت پکې د ظاهري برکت خدا ګورو، باطني برکات به وي. ډېر مرضونو نه به الله پاک بندگان په دې خوراک باندې چې پیغمبر علیه السلام ورته د برکت نسبت کوي مرضونو نه به په امان کیږي. بل د روجې پېشمنۍ کول زمونږ او د یهودو د اهل کتابو فرق غونده باندې ده. اهل کتاب یهودو نصارا د هغې روجه ده چې کله تر هغه پورې ماښام نه بعد خوراک کي تر کومه چې دوی وده شوي نه خو چې کله وده شي سترګې ورغلي دوباره بیا هغې لپاره خوراک کول حرام دی روجه کې. ابتدا د اسلام کې ابتدایي دور کې د مسلمانانو لپاره هم دا حکم چې وده کېدو نه بعد خوراک بیا بند و، بیا باید تر سبا ماښامه پورې به تا خوراک نشو کولی چې یو ځل به وده شوي. خوراک مطلب ابتدا د اسلام کې خوب نه بعد حرام ناروا و. بیا وروسته الله پاک رحم وکړه خوراک تر سحر سبا کېدو پورې الله حکم قرآن کریم کې راولېږه مباح جایز حکم وکړه. نو د یهودو حکم تر اوسه پورې هم دا ده چې هغوی پېشمنۍ نه کوي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الکتاب اکلة سحر. زمونږ او د اهل کتابو د یهودو نصاراو د روجې په منځ کې فرق کوونکی څیز چې د هغه یوازې پېشمنۍ خوراک ده چې هغې پېشمنۍ نه کوي او مطلب موږ پېشمنۍ کوو. د پېشمنۍ نورم برکتونه او خیرونه فواید دي. علامه ابن حجر اسقلانی رحمه الله په فتح الباری کې د پېشمنۍ برکت ډېر وجې ذکر کړي. هغه فرمایي چې په پېشمنۍ کولو سره د سنتو تابعداري راځي. دویم د اهل کتابو مخالفت راځي لکه چې هغې پېشمنۍ نه کوي. دریم په عبادت کې قوت حاصلېږي. څلورم د ډېرو لږې د وجې نه چې انسان کې خشکی پیدا شي چې هغه د وجه نه غصه راځي هغه غصه دباویږي د پېشمنۍ د وجه نه چې د پېشمنۍ وکړي نو ولږنې چې ولږنې هغه غصه نشي راتلی بد اخلاقي نه پکې ساتل کېږي. پنځم په پېشمنۍ کولو سره هغه ده چې خصوصي دعا نصیب کېږي د ملایکو د پیغمبر علیه السلام هغه دعاګانې. شپږم پېشمنۍ ته د پاسېدلو سره دی چې یو سړي ته بنده ته د ذکر د اذکار د تلاوت توفیق نصیب شي. همدارنګه امام نووي رحمت الله علیه هم د پېشمنۍ ډېر زیات فواید ذکر کړي. پېشمنۍ کې همدارنګه کجوره خوړل مستحب ښودل شوي ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نعم السحور التمر. ابو داود شریف حدیث نبی اسلام فرمایي چې بهترین پېشمنۍ چې د هغه کجوره ده. کجوري سره پېشمنۍ مطلب پېشمنۍ کې کجوري خوړل دا مستحب دي. او نبی صلی الله علیه وسلم بهترین پېشمنۍ هم ورته ویلې ده. خو دومره ده چې کجوره چې په مړه خېټه وخوړلی شي بعضې ورته فواید او حکما په مړه خېټه باندې فایده نه یادوي نقصان یادوي چې کجوره په نهره وخوړلی شي. معنی پېشمنۍ ته هم راپاسېږي چې ابتدا کې کجوره وخوري په مړه چې وخوري دا په خېټه کې نقصانات پیدا کوي. اگر که بعضې قول په فایدې باندې کوي خو حکما مطلب دا طبیبان هغې قول کوي چې دا بیا نقصان انسان ته رسي، کولمو ته نقصان رسي، خېټه خرابېږي. پېشمنۍ کول په آخري وخت کې بیا بهتره ده ځکه حدیث مبارک ده ثلاثة یحبها الله. درې څیزونه درې کارونه دي درې قسمه خلک دي د هغې دا درې کارونه الله پاک خوښوي. تعجیل الفطر چې کوم خلک په رجمات کې جلتی کوي. و تاخیر السحور پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې پېشمنۍ وروستو کوي. او دریم ضرب الیدین احداهما علی الاخرى فی الصلاة. یو ښي لاس په ګس لاس ایښودل په مانځه کې نو نه لاندې چې مانځه ته ودرېږي دغه الله تعالی ته دغه خلک ډېر زیات او دغه عمل الله پاک ته ډېر زیات خوښ ده. وروستو پېشمنۍ کول مطلب دا چې
سحر سبا ته نږدې وي. ځکه بخاری شریف حدیث دا انس رضی الله عنه فرمای چې تسحرنا مع النبي صلی الله علیه وسلم ثم قام الى الصلاه. من پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره پېشمنه وکړو، نو پېشمنه چې کله بس کاغه نه بعد پیغمبر علیه السلام مانځه ته ودرېد. انس رضی الله عنه فرمای چې انس رضی الله عنه دا روایت هم دی حضرت د زید بن ثابت رضی الله عنه نه دا روایت کوي. انس رضی الله عنه فرمایي چې ما د حضرت زید رضی الله عنه پښتنه وکړه چې د پېشمنی د خوراک او د سحر مانځه کې څومره فاصله و. وی هغه راته فرمایل قدر 50 آیا د 50 آیاتونو تلاوت په مقدار فاصله و چې د تجوید قواعد موافق 50 آیاتونه ولستل شي نو هغه باندې 15 منټه لګي. معنا دا چې 15 منټه فاصله و د نبی اسلام د پېشمنی بس کول او دوباره مقصد دا چې مونږ کول. پېشمنه ورستو کول مستحب ده، خو دومره مطلب ورستو کول نه چې مثال په تور سبا راوخیږي. سو ملټه مخ کې دی سبا کېدل نه اوس ټیم ټیبل دی آی کې ملټونو په حساب باندې، نو مقصد دا چې 15 ملټه مخ کې پېشمنه بنش. پېشمنی ورستو کېدو کې دا فائدہ هم ده چې سړی ته سحر مز توفیق نصیب شي او چې سحر مز په جمع سره وکړو نو د دومره اجر ثواب د ټول شپې عبادت ثواب درته ملاويږي. او تمام شپه عبادت کول او بیا سحر مز نه کول په جمع سره دا تمام شپه خوب ته بهتر ده چې سحر مز په جمع سره وشي. نو پېشمنی ورستو د کېدو کې دا فائدہ ده. نو پېشمنی چې څومره ورستو شي آی کې به خیر دی چې سحر مز توفیق به الله پاک دی بنده ته ورکي. نو پېشمنی ورستو کول دا مستحب او اجر ثواب او برکت خیر